د صحافیانو ملګرو شکریہ ادا کوم موږ هم ټایم راکو مخامخ بینر لګېدلی هم دی نن د دې اورینټیشن یا د دې ډسکشن مقصد دی په ټول پاکستان کې د شري نه د بچاو لپاره یو مهم شروع کیږي د 15 نومبر نه تر 27 نومبر پورې نو دی مهم کې به ماشومانو ته د دوه ټیکو نه د بچاو لپاره ټیکه لګي یو د شری میزل ورته مونږ وایو او یو د روبیلا جرمن خسره ورته ویل کېږي نو دې دواړو بیماریانو نه د بچاو لپاره به ټول پاکستان او په 400 کې هم دا مهم شروع کیږي 15 نومبر نه هغې حوالې سره ډېر زیات اکټیویټیز شروع دي یو اکټیویټیز هغې کې زمونږ نن دا ده چې زمونږ کوم دا صحافیان ملګري دي یا میډیا ملګري دي هغه مونږ دې حوالې سره اویر کو یا څه کوېسچن آنسر وکړو او کمیونټي ته زمونږ دا پیغام ورسي دې نه علاوه نور ډېر آګاهي پروګرامونه شوي دي علماء کرام د دې پولیټیشن د دې سماجی کارکنانو مختلف اکټیویټیز هغه شوي دي نو هغې سلسله کې دا یو اکټیویټي ده چې زمونږ دا مهم حوالې سره مونږ اویر شو دا میسج مونږ مخکې کمیونټي ته یوسو او د 15 نومبر نه چې کوم مهم دی 27 نومبر پورې او زمونږ چې کوم ټارګټ ماشومان دي هغې ته دا ویکسینیشن وشو 100% زمونږ ټارګټ اچیو شي زه ډاکټر فیروز شاه صاحب ای پی آی کوارډینیټر دی او د دې پروګرام نه ډسټرکټ فوکل پرسن دی د دې کمپین هغې ته دعوت ورکوم چې هغې د دې حوالې سره خبرو وکړي څومره ټارګټ دی او څه دغه نور ډسکشن به هغې وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي صدق الله العظیم د ټولو نه مخکې صدر صاحب ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی مونږ ته په دې دومره مصروفیاتو کې وخت راکړو زموږ اورېدو ته تیار شو نو بیا هم یو ځل د زړه د کومې مننه دلته چې صحافیان ناست دي دا خو د معاشرې باشعوره خلک په هر پهلو باندې د معاشرې نه خبر خلک دي نو مونږ تاسو ته صرف او صرف نور څه ویل به نه غواړو صرف د خپل پروګرام درته وړاندې کول غواړو په دې هم لږ شان پرېول غواړو نو دا د خسرې مهم چې کوم دی یا میزل روبیلا دې کې دوه مرضو دپاره ټیکه جوړه ده کم دا مونږ په روټین کې دا کم ماشومانو ته چې د 10 مرضونو نه کمې ټیکې لګي کم چې اسپتالونو کې تاسو ګورئ سنټریفکس جوړې دي او هغې ته ځي راځي نو هلته د خسرې ټیکه په هغې کې هم شته خو چونکې زمونږ کارکنان د نورو مصروفیاتو د وجې نه هغه خپل ټارګټ اچیو کولی نه شي کووډ پکې راغی د هغې ویکسینیشن راغی څه وخت کې دا کیسه بند شوه نو هغې نه لږ لږ ماشومان پاتې کېږي او د هغې نه یو غټ چنګ پاتې شي په پوره په جوړ شي نو چې کله 3-4 کاله کې دا لږ لږ پاتې کېږي لږ لږ پاتې کېږي نو تقریبا 4.5 کاله کې دا یو دومره چنګ زموږ په 400 کې جوړ شو چې څومره زموږ د 400 د پیدایش شره ده تقریبا 3.5 مونږ اخلو هغه شره چې په دې شره ماشومان پیدا کېږي نو که هغې سره مونږ ګورو تقریبا د 400 د آبادۍ د پیدایش چې څومره پرسنټیج دی او څومره تعداد دی تقریبا هغومره کسان مونږ ته را پیدا شي را جمع شي نو هغه بیا بغیر د داسې غټ مهم نه کېږي نو دا پلان دی په ټول ملک کې صحیح شوه جي دا د 15 نومبر نه به شروع کېږي د 27 نومبر پورې به وي او دې کې به سنډے آف وي صحیح شوه جي او ټارګټ به زموږ سي د میزل د ټیکې دپاره د 9 میاشتو نه والا تر 15 کالو پورې ماشومان به زمونږ ټارګټ وي که هغه په سکول کې وي کوڅو کې وي مصرخانه کې وي بازار کې وي هر ځای کې وي موږ به کوشش کوو چې ستاسو په تعاون موږ هغوی ته ورسو او تاسو دا خبره موږ ته خوره کې په دې معاشره کې صحیح شوه جي نو میزل یا خسره دا خو زما په خیال شرع دا خو یو نون مرض دی ستاسو دپاره بل دی کې دا روبیلا لایک میزل یو مرض دی بالکل ساین سیمپټمز یې په مخه دي دا هم وایرل دی لګي د یو بل نه عمره ټمپریچر اگر ریشې شانتې څنګه چې میزل کې وي پوزه به در سترګې سرې
نو دې ته جرمن میزل هم وایي څنګه چې کامران صاحب ویلې دا خو مرض دا دی صحیح شوه خو دې وخت کې د 15 کالو عمر ته ایج رسول او دا روبیلا یو ځای کول دا روبیلا ډېر خطرناک دی په یو ځای کې چې زه تاسو ته ووایم فرست ټرایمسټر کې چېرته د پریګننټ ښځه فیمیل پریګننټ شي او د هغې فرست ټرایمسټر وي مطلب لومبنۍ 3 میاشتې هغې کې که چېرته دا روبیلا دې ښځې ته وشوه صحیح شوه نو د هغې ماشوم چې پیدا کېږي یا به ابارشن کېږي یا هغه به کوڼ پیدا کېږي یا به ګونګ پیدا کېږي نو څومره خطرناک شو صحیح شوه جي د دې دپاره بیا کله چې فیمیل ماشوم مطلب ماشوم پیدا کېږي نو هغې دپاره د پریګننسي دوران ټسټونه کېږي د دې د کتو دپاره خو چېرته کلیوالو علاقو کې دومره سهولتونه یا دومره اویرنس چې هغې کې هر کلیوالې ښځې ته دا سهولت د ټسټ ورشي مشکل ده نو موږ کوشش کوو زموږ په معاشره کې دا 14-15 کالو والا خلک چې کوم دي دا د زیات افیکټ کېږي د دې نه فیمیل د ایج زیات شوی د دې دپاره دی صحیح شوه بل د روبیلا نوی لانچ کېږي دا مخکې په دې ټیکو کې شامل نه وه نو مخکې به دا ټیکې چې ماشومانو ته لګېدې نو دا به د 10 مرضونه وي اوس به دا د 11 شي روبیلا به هم پکې شامله شي صحیح شوه جي نو موږ به تاسو نه په دې کې به جي په 400 کې که موږ وګورو نو موږ ته به د میزل دپاره یا د میزل روبیلا دپاره کم ټارګټ چې میلو شوی دی هغه به یي 7,15,832 صحیح شوه جي او دې کې به د دې پیدایش نه والا 15 کالو پورې سا سکیم کوي صحیح شوه جي د هغې ځان له دغه دی پکې تقریبا 2,46,021 دې کې به جي لکه د پولیو ډور ټو ډور سیسټم نه وي دا ټیکه ده ټیکې دپاره سکل پرسن په کار وي هر کس دا نشي والی د دې ټیکه هم لږه سخته ده هغه آیم کم چې په مسل کې عام ستنې والی کېږي که نه دا هغه نه ده ډېره ټیکنیکل ده دا د غوښې او د سرمن ترمنځ چې موږ ورته سبکوټینیس وایو په هغې کې والی کېږي د روټ د ایډمنسټریشن به هغه وي د دې دپاره ټیکنیکل کسان په کار دي صحیح شوه جي نو د هغې دپاره به دې کې وي یا حجره سیسټم ویکسینیشن چې کوم په خپله ژبه کې ورته وایو یا به دا په حجره کې وي یا به د چا سکول کې وي جومات کې وي هیلث هاوس کې وي خو په داسې ځینو کې به وي موږ کوشش کړی دی چې داسې ځای انتخاب وکړو چې هغه د عامو خلکو دپاره د ورتګ دپاره نه منې کېږي نه پرې خلکو ته ډېر ابجیکشن بیا هم که داسې وي نو هغه ځای کې موږ نور هم هغه کولی شو لکه دلته اجره ده د کلي والا ډېر دلته نه راځي څه سیاسي یا مذهبي چې سم وایي لساني چې سم اختلافات دي هغوی دلته غواړي نو موږ به دلته هم کوو دلته به هم کوو موږ ته خو ټول یو دي زموږ خو بچي دي ماشومان دي موږ د دوی دپاره یو تنخوا هم د دې خلکو په سر اخلو صحیح شوه جي نو د دې ټارګټ دغه شو جي دې دپاره به د آوټ ریچ ټیمان چې تاسو ته به وویلې دا د پولیو شانتې ډور ټو ډور بني نو هغه ټیمان جي موږ سره 699 دي یو کم 900 او د دې دپاره به په اسپتالونو کې هم کسان ناست دي کوم چې زموږ پرمننټ اسپتالونه دي بیچوګان دي سیډیز دي غټ اسپتالونه دي نو هغه تقریبا 62 ټیمونه به هلته ناست دي او 15 به داسې موبایل ټیمونه وي چې هغه مثال په طور باندې یو 400 کې تنګي کې شب قدر کې داسې ایریا دا چې هلته کې څه سیکیورټي ریسک دی یا ورتلل ورته سختي نو هغه ته به موږ کویک سروس ورکوو چې زر ټیم لاړ شي او راشي نو ته موږ موبایل نوم ورکوو نو هغه به هلته خپل وي هغه به ډسټرکټ نه مانیټر کېږي او ډسټرکټ نه به ډسټریبیوټ کېږي یا به موږ کیدای شي تحصیلو ته ورکړو چې تاسو دغه ځای کې یا ناست یې چې چېرته زموږ ټیم نه رسي یا چېرته شکایت وي نو هغه به په یو کال هلته ځي د دې دپاره جي موږ چونکې ټیکه ده ستن ده صحیح شوه جي خلک یریږي به هم راغورځېږي به هم د یرې نه هم خدای مکه ورکوټ یا غټ ریاکشن چانس نشته پکې ځکه چې دا مونږه وخو تقریبا هر هفته کې د هفتې ورځې 2 ستنې والی کېږي چې یو بي سی جي ده یو میزل ده نو دا په روټین کې لګي دا څه نوې ستن نه ده صحیح شوه چې خو به هر حال بیا هم
چې داسې سهالات جوړ نشي چې هغه د ټول پاکستان یا د ضلعې یا د صوبې د ویکسینیشن خطرې سره مخامخ کی. نو دې دپاره مونږ AFI څه ته وایو AFI یو ریاکشن ته مونږ چې هغه ایونټ یا هغه شکایت کم چې د معاشرې د خلکو نه راوچت شي او د دې انجکشن باره کې وي اګه د هغې نه وي یا نه وي خو د معاشرې د کمیونټي دا خبره ده چې یاره دا د دې ستنې نه دی نو هغې ته مونږ AFI وایو یعنی یو قسم لا د دې ریاکشن نوم به ورته ورکو که ریاکشن د دې نه وي او که مثال به طور یو ستنوالی کېږي خلک ماشومان د یارې را پرېوتل استاذ وایي یا کمیونټي وایي چې دا د دې ستنې د وجې نه نو دې ته مونږ AFI وایو. صحیح شو د هغې منیج کولو دپاره مونږ 11-22 ریسکیو سره هم خبرې کړي دي هغوی سره مونږ باقاعده امبولینس سیټینګ کړی دی هغوی به مونږ ته په 9 منټه کې هر سیټینګ به داسې وي چې د یو کال انټرنیشنل ټایپ د یو ایمرجنسي ته په داسې حالاتو کې 9 منټه دي رسول ځان انټرنیشنل چې کم ټایم ورکو نو هغه ټایم کې به هغه مونږ ته ځان را رسوي. د هغې نه علاوه هم مونږ یو 8 امبولینسه خپل هم په مختلفو پوینټونو به فکس کوو چیرې چې چېرته فورفلانګ مثال لنډیشا دی شب قدر کې داسې راشکې دا مټه ابازۍ داسې نور فورفلانګ ایریاز دي چې هلته کې د ریسکیو سروس لږ شانتې شکي کېږي یا رسېدو کې څه کوتاهي راځي ټایم لګي نو هلته به مونږ امبولینس ودرولی وي. د هغې نه علاوه هر ډاکټر سره به یو ګاډی داسې وي امبولینس نو ذاتي به ورسره داسې وي که چېرته خدای مکه داسې حادثه راشي چې هغه زر هلته هم ورسي او که امبولینس کې شک شوی چې اسپتال دی هم ورسي. د هغې د منیج کولو دپاره چې کوم سپیشل میډیسنز دي هغه مونږ هغوی ته سپیشلي ورکړي دي چې لکه مثال په طور ډیکلران یا نورس ایډرلینین چې کوم دی کې استعمالیږي هغه مونږ هغه ته 2 سیټه ورکړي دي. یو سیټ به د هغه په اسپتال کې پروت یو به هغه سره په لاس کې چې ویدن سم منټس هغه ته ریسپانس میلو شي هغې پورې چې هغه ټرشري یا سیکنډري کیر ته رسي اسپتال ته مطلب DHQ ته THQ ته چې رسي یا بل ځای ته چې د هغې پورې هغه ته څه مسله جوړه نه شي نو مونږ به کوشش په خپل دغه باندې کړی دی چې یاره داسې هم څه حادثې مخنیوي وشي خو مونږ به غواړو تاسو نه هم دا کوشش به هلته مونږ کوو ریسکیو والا ته مونږ ویلي چې د دې نه ایونټ ساز نشي یو داسې ایمرجنسي وشي چې د هغې نه چېرته ایونټ ساز نشي لکه مونږ خو یې د ښې دپاره کوو صحیح شوه خو کله کله ښې نه بده سازه شي نو مونږ به کوشش کوو او تاسو ته به ریکویسټ وي چې په داسې حالاتو کې زمونږ مدد وکړي او مونږ سره په دې کمپین کې څنګ په څنګ لاړ شئ. نو زما په خیال زه خو به نور داسې ډېر څه ویل نه غواړم او که ستاسو څه داسې کوېسچنز وي د دې مطابق د کمپین یا د دې مطابق نو هغې ورته زه خپل وس سره